بسم الله الرحمن الرحیم. زه امتیاز علي شاه ننګیال د ام ټي وي نیوز پاکستان او د تحقیق نیوز په شیشه باندې نن خپل د کاټلنګ عوام ته مخاطب یم او زمونږ 1 پوینټ ایجنډا ده په سبا خبره کوو په کاټلنګ کې د امن او امان په دې بدترین صورتحال باندې. آیا دا ولې دی؟ په دې کې د عوامو څه کردار دی، دې کې د پولیس څه کردار دی، دې کې د جرګه سیستم څه کردار دی، د عدالت پکې څه کردار دی، د چا د وجې دی، ولې دی او څومره دی. دې کې به مونږ خپله خبره هم کوو که تاسو د چا څه قسمه مونږ ته مشورې څه قسمه تنقید کوي د اصلاح دپاره څه مشوره راکوي نو د کمنټس په ذریعه باندې تاسو ویلی شئ، مونږ به د هغې هم جواب درکوو. عزتمندو، څنګه چې ستاسو د ټولو په علم کې د مونږ او تاسو ټول د دې وطن د دې کاټلنګ د دې سیمې اوسېدونکي یو. په دې تېر شوې څو ورځو کې ډېر چاپېر په دې علاقه کې قتل و غارت شروع دی. په وړو وړو خبرو باندې قیمتي خلک چې کم دی نو دا مري، دا زخمیان کیږي، دا تباه کیږي، دا بربادیږي، څوک په دشمنو باندې وړي، د چا بچي خواریږي، د چا ښځې کونډېږي او د چا خویندې بې څادره کیږي او چېرته چې مور کومه ده هغه زهیرېږي او هغه جړېږي او هغه تباه کیږي. زما عزتمندو، زما په نظر باندې یو څو پوینټس زه دا وایم چې زما په خیال وجه همدا ده. باقي تاسو به راله هم خپله مشوره راکوئ، ځکه چې زمونږ خبره حرف آخر نه دی، مکمل نه دی. مونږ هم انسانان یو، کمی کوتاهی کمزورۍ به زموږ په خبرو کې. ایک نمبر خبره زما په نظر باندې دا ده چې مونږ د الله د دین نه ډېر زیات لري یو. د الله دین په مونږ کې نشته، مونږ د هغې نه لري یو. په دې وجه باندې مونږ په وړو وړو خبرو باندې جګړې کوو. لکه مثال په طور که زه دا ووایم، ریسنټلی چې په کاټلنګ کې کوم کیسز شوي دي د مرګونو، نو په هغې کې زیات تر او یا په دې چاپېرچل په دې ضلع کې چې کوم شوي دي نو تقریبا د رشتو په بنیاد، د ښځو د رشتو په بنیاد او دغې مسلو باندې شوي دي. دې کې د الله د نبي فرمان دی چې ته رشته وکړه نو د خپل ځان په برابر خلکو کې وکړه، ځان برابر کې کو په ځان برابر کې رشته یعنې خپله لور خور ورم که. نو هغه د دې په شا بلا حکمتونه دي، خو بیا اکثریت هغه کورونه جوړي چې چا په دې ځای کې څه ناڅه د یو بل سره برابري. مونږ اکثر چې کوم دی نو په دنیاوي مقاصدو باندې رشتې وکړو، چېرته کې دنیا پرستۍ ته وګورو، چېرته پیسو ته وګورو، چېرته د چا بل څه ته ورکړه راکړه وکړو، هغه وروسته مونږ ته بلا مشکلات جوړ کړي. زما په دې خبره کې ډېر څه پراته دي، پوهې خلک ته په دې خبره باندې سوچ وکړي چې د دې په شا څه خبرې دي. پوینټس که زه دا خبره کوم نو دویم نمبر خبره، مونږ یو جي مست غریبانان، مونږ وایي غربت دی او غریبي ده او مهنګایي ده او بېروزګاري ده، خو نه، دا خبرې نشته. مونږ یو مست غریبانان. که مونږ غریبانان هم یو نو هر سړی بدماش دی. بهی یو سړی دی که ته وایې چې دیاړي په کار دی نو دیاړي مار به ته په ګرانه میلاویږي. خو د هر سړي د یو نه د بل او د بل نه بل نشه سیوا ده، غصه سیوا ده، عدم برداشت چې کوم دی نو هغه په عروج باندې دی. یو بل خلک نه برداشت کوي، انا ده. او په یو داسې عجیبه غوندې کیفیت کې نننی ځوان مبتلا دی چې هغه وایي که د اسمان ما ټینګ کړی دی. د هغه مثال د هغه نوي بانګ ویلو والا بانګي دی، څنګه چې دا بانګي په دې دیوال باندې روان وي، هغه وایي زما دومره وزن دی چې که په دې دیوال باندې تیز ځمه نو دا غورځېږي. دغه شان زما نوې نسل، نوې کل، نوې ځوان یوت کوم چې ټین ایجرز دي نو زیات تر هغوی په داسې یو انداز کې روان دي چې هغوی وایي که دا اسمان ما ټینګ کړی دی او که یم خو زه یمه. نو مونږ یو مست غریبانان. که غریبانان یو نو ځا په نشه کې یو، که مالدار یو نو لا په نشه کې یو. د دې په وجه باندې هم زمونږ یو بل وجلو طرف ته چې کوم دی نو هغه لړ شو او هغه تباهي او بربادي جوړه شي. دویمه وجه د تربیت کمې دی زما په نظر باندې. حجره کلچر د هغې خاتمه شوې ده. مشر نشته، کشر نشته، خپل مشر د بل مشر. پخوا به په حجره کې ناسته وه، مشرانو به د کټ سر ته ناسته کوله، کشرانو به د کټ لنګې ته ناسته کوله، د عزت او د ادب او د احترام نه به اکثر خلک ولاړو، هغوی به د خپلو مشرانو نه څه ناسته کوله. نن حجره کلچر ختم شوی دی، مشر ختم شوی، کشر ختم شوی، شفقت ختم شوی، محبت ختم شوی، ادب ختم شوی. بل زما په نظر باندې د ټولو نه لویه وجه رزق حلال د ګټلو کنسپټ ختم شوی دی. زه اکثر د خپل سکول په پروګرام کې والدینو ته، لارانو ته چې کوم دی نو اکثر دا خبره کوم چې تاسو د ټولو نه اهم او لوی کار دا وکړئ چې د خپلو بچو له رزق حلال راوړئ. که ستا د بچي په خېټه کې رزق حلالي
نو د ده تربیت په رب کوي او که د ده په خېټه کې رزق حرامي نو دی به ستا دپاره د ګاونډي دپاره د رشتهدار دپاره او د معاشرې دپاره ناسور جوړیږي دی به په دې ځمکه باندې بوج جوړیږي دا به د مسایلو جرړه جوړیږي او د ده تربیت بیا نه په مکه کې کېږي او نه په مدینه کې کېږي نو رزق حلال د دې ډېر لوی اشد ضرورت دی چې موږ د دا کنسپټ دا د په وروج کړو بله یو خبره زه اکثر خپل والدینو ته د خپل سکول په پروګرام کې دام کومه میندو ته دا کوم چې تاسو خپلې غېږې مسلمانانې کې ګوره د ماشوم تربیت د هغه ټیم نه شروع شي د کله نه چې دی د مور په خېټه باندې شي دا مور خوري سو دا غوندي سو دا ګوري سو دا کم قسم موویز ګوري کم قسم ډرامې ګوري تلاوت کوي که نه کوي ذکر اسکار کوي که نه کوي مونځ اودس کوي که نه کوي په کور کې چغلي کوي که نه کوي جګړې کوي که نه کوي د خلکو سره یې څه رویه ده دا ټولې خبرې د ماشوم په دې پرسنالټي باندې ډایرک اثر انداز دي نو اکثر زمونږ میندې دا نن سبا جي معذرت سره خو اکثر خلک ټیک ټاکران دي هغوی د قرآن نه د دین نه د تلاوت نه د ذکر نه د الله یره چې کوم دی نو دا زمونږ نه ختمه شوې ده په دې خبره باندې لږ غونته کې فوکس کول پکار دي چې پلار د کور ته رزق حلال راوړي مور د خپله غېږې مسلمانه کړي دا د زړه د درد نه ویم معاشره برباده شوه او تباه شو او ډېر روان طرف ته دا لوبه روانه ده اخر مونږ خپل نوي نسل له غواړو سو خوښوله سو ورکو ورله سو بله خبره زما په نظر دا ده چې د انصاف بر وخت عدم دستیابي ده په هر ځای کې په جرګه کې عدم دستیابي ده په تاڼه کې عدم دستیابي ده د انصاف بر وخت نشته په عدالت کې بر وخت نشته لکه مثال په طور زه به درته دا خبره وکړم چې تاڼه ده یو سړی د راغی هغه اف آی آر کوي د پولیس کردار اف آی آر کوي دا پولیس والا غریب مجبور دی که دته څوک ښه وي او که بد وي دی هغه اف آی آر کوي هغه لیکي د انویسټیګیشن د اف آی آر نه مخکې خو نه کوي خو د اف آی آر نه وروسته هم نه کوي د اف آی آر نه خو وروسته ګناهګارول پکار دي بېګناه بېګناه کول پکار دي نو نه دی به هغه کوي چې کوم دته په اف آی آر کې ویلي شي بیا چې ورته ښه ډېر غټ فنډ د کوم طرف نه میلاویږي نو دی به هغه طرف ته چې کوم دی نو هغه کاڼې دروند وي نو د تاڼې پوزیشن خو زمونږ دا دی خفه کېږي نه چې ما څوک اوري خو رښتیا وایم بله خبره زمونږ په تاڼه کې د جرایم پیشه افرادو سهولتکار ډېري کم با اثره خلک دی سیاسي خلک دی نو هغې ځي که یو سړي وړوکې جرم کړی دی نو هغه هم راخلاصوي که کم غټ جرم کړی هغه هم د ریلیکسیشن ورکولو هغه کوشش کوي نو په دې وجه باندې وړوکې جرایم پیشه خلک چې کم دی نو هغه غټو جرمونو ته واوړي خلک د تاڼې نه د تحصیل نه د قانون نه د سزا نه هغه نه یریږي هغه وایي دی که څه نشته نن لاړم سبا به راشم پلانکۍ چې تړی دا چلی وکړو هغه چلی وکړو هغه بیا واپس راغی او دا وشو هغه ته څه سزا میلاو شوه نو یعنې د قانون پور امپلیمنټیشن دی دلته کې که مونږ د عدالت خبره وکړو نو په عدالت کې ګناهګار په کلونو کې ګناهګار نشي او بېګناه پکې بېګناه نشي بعضې ټیم ګناهګار داسې پاک صفا راووځي چې د خلکو د زړه نه اور وباسي بعضې ټیم بېګناه سړی داسې ګناهګار کي چې هغه په کلونو باندې ذلیل شي په عدالتونو کې په چکرو باندې په وکیلانو باندې په پیسو ورکولو باندې په فیسونو ورکولو باندې او په 15 کاله تاریخونو باندې چې هغه وایي چې په شړک ته دا عدالت ولګي دا خو مال انصاف نه راکوي نو د خلکو هغه برداشت داسې شي چې وایي نه په تاڼه کې انصاف شته نه په جرګه کې شته نه په عدالت کې شته راشه دې پلانکي را سره دا وړوکې غونته زیاتې وکړو دا سر وله خور کا نو مسله چې کوم دی نو هغه تباهۍ او بربادۍ طرف ته لاړه شي بیا دلته کې زه دا یو خبره کومه په عدالت کې چونکې فیصله د وکیل او د دلیل په بنیاد باندې کیږي چې د چا وکیل ډېر غټې خولې والی ډېر زوروري او په ډېرو پیسو یې کړي او ډېر بااثره او ډېر تیزترین او ډېر قابل ترین نو هلته کې بېګناه هغه چې کوم دی ګناهګار شي او ګناهګار هغه بېګناه شي دې خوا عدالت چې کوم دی نو هغه دلیل ته ګوري کوم چې د دین اسلام په رڼا کې په یره باندې مبني نه دی کوم چې شرعن جایز نه دی بلکې یو سړی دی او هغه به ناجایزه ګواهي کړي هغه به څه لیدلي نه وي خو هغه به وایي چې یو زه قرآن کومه چې دا پلانکې زما په مخ کې دا چل شوی دی بل تره تربور رور عزیز بیا راپاسي هغه به وایي چې او زه قرآن کومه چې زما په مخ کې دې ځای کې دا کیسه شوې ده نو هلته کې عدالت ته چې کوم دلایل میلاو شي نو هغه دلایل هم
هغه په دروغو باندې او د پښتو په بنیاد باندې خلکو کړي او د گاونډ په بنیاد کړي د رشتي په بنیاد کړي د تربورولۍ او د عزیز ولۍ په بنیاد باندې کړي نو هلته کې هم د انصاف هغه بول بالا نشي. بیا دی خوا زما په خیال باندې یو خبره بله چې کله یو سړی ګناهګار نه او هغه دغه شان په کلونو باندې ذلیل شي او بیا یو څو کاله بعد هغه بری شي یا د جیل نه راووځي یا عام په شپږ اته کاله 15 کاله په عدالتونو کې ذلیل شي او بیا فیصله وشي چې بی دا سړی باعزته بری شو نو دا کم کلونه چې د هغه تباه شوي برباد شوي هغه بدنام شوي هغه په تاڼه او تحصیل او عدالت کې راښکلي شوي یو چوپلي شوي نو د دغې ازاله به څه دا به څوک ورکوي؟ دا یو ډېر لوی سوال دی. نو په دې وجه باندې د خلکو هغه د عدالتونو نه او د دغې څیزونو نه هغه بروسه ختمه شوې ده او دلته چې کوم دی نو خپله فیصله په خپله باندې ډایرکټ کوي. بیا به پکې زه په دې کې راشم جرګه سیسټم ته. جرګه سیسټم زموږ د پښتو د کلتور یو اهم پلر دی، یو حصه ده. دلته کې مسله دا ده په اوسني دور کې ټول جرګمار داسې نه دي. ډېر جرګمار خو داسې دي چې هغه د دې پښتو د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د نعمت نه کم نه دي. هغې خپل ژوندونه وقف کړي دي، هغې خپلې ځوانۍ وقف کړي دي، هغې د خلکو روغې کوي، هغې ډېرې زیاتې ستړې کوي. هغه خلک ډېر زیات انمول دی او هغه ډېر کم دی. اکثریت جرګه سیسټم زمونږ چې کوم فیصله کوي نو هغه د زورور فریق په حق کې فیصله کوي. هغه خپله خبره خپل صلاحیتونه د هغه زورور فریق دپاره استعمالوي کوم چې په هغه باندې با اثره دی. دا یو مشکل دی چې دلته کې د جرګه سیسټم دغه یو مسله ده. بیا دلته کې جرګه سیسټم دومره با اثر هم نه ده چې څومره پکار ده. لکه مثال په طور د جرګې سره څه داسې یو طریقې کار دی چې هغه په زور باندې په چا باندې خپله خبره ومني. نو جرګه با اختیار هم نه ده، با اثر هم نه ده او سوال کوي، مینت کوي، ظاهره خبره ده. نو که هغه یو کال او 6 میاشتې او 8 میاشتې په یو جرګه کې ځان لړه ستړي کړي خو چې د هغه فریق د تبې مناسب نه نو هغې چې کوم دی نو هغه بیا ونه مني. دلته په جرګه سیسټم کې یو مصیبت دا هم ماته په نظر راځي چې یو فریق به راپاسي نو یو جرګې ته به مینت کوي او هغه به په مینت باندې ځان له هغه جرګه تیاروي او ورته به وایي چې زما دا فیصله، زما دا مسله دا حل که. نو دې خوا هغه خلک چې د چا سره ظلم زیاتې شوي بعضې ټایم په هغه باندې زورور سړی اړو جرګه نه کوي. دې خوا جرګه په خپله خوښه راپاسي نه. نو دا مسایل زمونږ په دې وطن کې ورځ پر ورځ ډېرېږي. د نن نه 3 کاله مخکې په 2022 کې د دې لپاره مونږ یو سټپ اخیستی و. زه زما سره د یوت د مختلفو پارټو یو څو ملګري وو. مونږ په 2022 کې دلته تقریبا د 60 نه سیوا 3 پورې خلک دا مړي و، زخمیان شوي و. په دې کې تقریبا 38 کسان په هغه یو کال کې مړه وو. اوس هم په دې هفته کې دلته 15-16 کسان مړه شو، زخمیان شو. په 2022 کې چې کله دا سیز ډېر زیات په عروج باندې شو نو مونږ دغه د مختلفو پارټو یوت دلته یو پریس کانفرنس وکړو. بیا مونږ ټولو خلکو ته په هغې کې دعوت ورکړو، مونږ یو امن واک وکړو. بیا د هغې نه بعد مونږ یو اصلاحي جرګه جوړه کړه. په هغه اصلاحي جرګه کې مونږ د مختلف مکاتب فکر خلک، علما، جرګمار، د DRC ممبران، د مختلفو سیاسي پارټو نه 4 کسان مونږ په 55 کسانو باندې مشتمل یو اصلاحي جرګه جوړه کړه. هغه اصلاحي جرګې اوس هم سیټ اپ موجود دی. د هغې سرپرستي اعلی هم شته، د هغې صدر هم شته، د هغې جنرال سیکرټري هم شته او د هغې په څه وخت بعد اجلاس هم کیږي. څه خو د هغې هم د یو سستروۍ شکار دي. چېرې مثال په هغې کې ریګولر یو پراګرس هغې نه اخلي، د چا نه رپورټ نه اخلي، یو کار نه کوي، د هغې باقاعده اجلاسونه نه کیږي. څه خلک هم هغې له ډایرکټ نه راځي چېرې ورته ووایي چې دا اصلاحي جرګه ده او زه د اصلاحي جرګې له راغلی یم او زما دا مسله حل که. نو زمونږ خو دا هم انشاءالله یو اراده ده چې زه اصلاحي جرګې ته بیا یو درخواست وکړم او په دې کې څه ناڅه مونږ سټپ واخلو، څه پکې راوچت شو. خو یو اخري خبره او اهمه خبره چې د دې جرایمو، د دې قتل و غارت ورځ پر ورځ د سیوا کېدو په شا یو د ټولو نه لویه وجه څه ده؟ هغه لویه وجه زما په نظر باندې دا ده، ما پریکټیکل ولیدل چې مونږ جرم وکړو نو د هغه جرم د کولو نه مخکې مونږ دا سوچ نه کوو چې د دې نه پس سي، یعنې د هغې نه پس به د هغې نتایج سره وځي. نو زه دغې خلکو ته دا خبره کوم، د خپلو ځوانانو ته، د خپلو مشرانو ته، د ټوپکمارو ته، د
د جګړمارو ته، د بدماشانو ته، د شتلو والا ته، د عدم برداشت والا ته، د غټ پښتون ته، د غیرتي ته چې ای پښتونه، ای غیرتي، ای ځوانه، ای مسلمانه، ته چې راولګې او د یو 2 منټو د غصې په ځان قابو نه کړي او خلک مړه کړي، د هغې نه بعد چې کله دا پولیس راشي او ستا په کور کې ګرځي، ستا د زنانه او ستا د خور او د مور او د ښځې پرده هغه پامال شي، هغې ته بعضې ټایم سختې خبرې مو شي، بعضې ټایم چې کوم دی هغه بې پردي او په هغې چاپه ولګي، ستا په کور کې د ټوپک په کتلو پسې او د مخرور په کتلو پسې ستاسو د کورونو د کمرو ګوټونه کتلی کېږي، ستاسو واشرومونه کتلی کېږي، ستاسو صندوقونه کتلی کېږي، ستاسو د زنانو کپړې بار ته راایشتلی کېږي، ستاسو عزت دغه ځای کې کم ځای کې، ستاسو غیرت دغه ځای کې کم ځای کې، سته په دغه ځای کې څومره لوی پښتون یې، د دغې نتیجې نه ته بیا نه خبر. بیا که فرض کا خدای چې ته رحم وکړي او دغه بدماش چېرته کې د پولیس په لاس راشي بعضې ټایم او هغه د ایماندارۍ مظاهره وکړي د پولیس او هغه له چېرته کې یو څو چیترې ورکوي، په حوالات کې ذلیله کوي، اتکړۍ ورته اچولي او یو ګاډي نه بل ګاډي ته او د یو دفتر نه د بل دفتره پورې د انویسټیګیشن دپاره ګرځي، د شپې او د ورځې د هغه ارام نه او هغه ته بس هغه لفظ زما په خولې نه راځي چې هغه ته اتکړۍ لکه د څه په شان اچولي او هغه بیا راښکي، بیا د هغې نه بعد عدالت ته پیش کوي او بیا جیل ته بوځي او بیا په جیل په وردننه کېدو کې چې د هغه کومه بېعزتي کېږي، بیا په جیل کې چې د هغه کومه د بېعزتۍ او د تکلیف هغه ړومبنۍ شپه بیا یې هغه ړومبنۍ ورځي چې هلته کې دغه ملاحظه کېږي، د هغه رجسټریشن کېږي، د هغه ډیټیل لیکي او چې بعضې سړی په بیکاره غونته کې جرم کې تلي چې هلته یې کم بېعزته کوي، بیا ورله عزت نفس مجروح کوي او بیا ورله دغه بدماشي او دغه غیرت او دغه پښتو هغه د پښتو خبره ده وي دغه راوالي او دغه ورسره داسې داسې چلو کړي په دغه ځای وله ورداسې کړي. نور تاسو ښه پوهېږئ چې زما د دې خبرې نه څه مطلب دی. نو د دې نه بیا لکه مونږ له تاسو له ولې خبرېدل نه دي په کار، بیا چې کله ما او تا او هغه بدماش کله په جیل کې او د هغه په کور کې دلته کې د رزق درک نه لګي او بیا به رشته دار زړه خفه کوي او بیا ورله څوک سبزي راوړي او څوک ورله غوړي راوړي او څوک ورله چای راوړي څوک ورله چیني راوړي او څوک ورله بچي ډاکټر له بوځي، نو په دغه ځای کې غیرت کم ځای کې دغلته کې بیا ما او تا څه کوو؟ زه د خپل یوت ته د ځوانانو ته د مشرانو ته دا سوال کوم او د دې سره خصوصا یو طبقه بله ده ډېره خطرناکه طبقه ده او دا لانجې ټولې د یوې طبقې جوړې کړي دي او هغه طبقه د زنانه، هغه دی ښځه ذات. دا څومره کیسونه چې وشو د دې اکثریت کیسونو په شا باندې د دغې ښځو بې وقوفتیا ده. د ښځو دپاره خو دغه خبره ده وي که پوځ یې نه وي نو غول به یې خوړه، نو اکثریت غلط بیاني وکړي، دلته کې مکر وکړي، دلته جړا وکړي، دلته دروغ ووایي د پلار په کور کې، هلته کې رور او پلار او تره او ماما هایپر کړي، دلته کې په خپل خاوند مړ کړي، دلته په خپل سخر مړ کړي، دلته په خپل لیور مړ کړي، کورونه مو تبایانو ته ورسول، پلاران مو ملنګان کړه، خاوندان مو تباه کړه، وروڼه مو برباد کړه، ټوپکې مو ورته ور په اوږه کړې، تعلیم یافته ځوانان مو غرق کړه، روزګار والا خلک مو بې روزګاره کړه، معاشره مو غرقه کړه. د خدای او د رسول خاطر وکړې، لږ غونده کې سترګې وغړوئ، لږ رب طرف ته توجه وکړې، لږ رښتیاو طرف ته راشئ، په وړو وړو خبرو باندې لکه مثال په طور به ستا بیزه راواوړېده، ستا غوا راواوړېده او فصل یې خراب کو، دا وباسو دا نه وباسم او ورګه چې دې توله کړم، ورګه چې دې مړ کړم. بهي صاحب ټوپک اخري حل نه دی، ټوپک اډو زما کلچر نه دی، ټوپک اډو زما قانون نه دی، ټوپک زما د بربادۍ نښه ده، ټوپک زه تباه کړم، ټوپک پښتون غرق کړ. بهي صاحب د ټوپک تر اغوستلو خپلې موقع دي، ټوپک په هلته رالی، ټوپک په د خپل دین دپاره رالی، ټوپک په د خپل ملک دپاره رالی او هغه موقع چې کله راله نو بیا یې راواخله، هغه موقع تا ته نشته، هغه موقع چې درته کله راله بیا ټوپک راواله. ټوپک د دې دپاره نه ده چې خپل د تره زوی پې مړ کا، خپل ګاونډي پې مړ کا، د غوا او د بیزې او د فصل او د ګني او د ټانټو او د جوارو او د وږي په سر په دې باندې خلک مړه کا. ټوپک خو د دې دپاره نه دی. بهي صاحب لږ غونته کې سترګې وغړوئ. جرګه کلچر هم ډېر ګناهګاره و مونږ نه، جرګه مار غریبانان هم ډېر بدنام شو،
څوک خبره نه مني، خلک په الزامات لګوي. په خپل کلي کې د ګاونډي د جرګمار د مشر د سپینګیري قدر وکړي، د خپل د جومات د امام قدر وکړي، هغه خلکو قدر وکړي چې کوم راپاسي او د مرګونو نه او د ټوپکو نه مخکې تا ته جولې غواړي، ته ولې دیاړي ورکوې که تنخوا وله ورکوې چې تا لامړې نه کړي هغه درله په جرګه درشي دا مسله داسې مه کوه، دا داسې حل کوو، دا داسې حل کوو. خو نه ته خو به یې په نشه کې، ته خو به مسله په ټوپک باندې حل کې. نو بیا وروستو سي، وروستو میندې جړېږي، خویندې جړېږي، ښځې سرتورېږي، بچي چې کوم دی نو هغه یتیمانان شي، هغه یسیران شي، هغه د تعلیمونو نه ووځي، هغه پردي اواز ته پردی سپېړې ته چې کوم دی هغه پاتې شي. بیا په هوټلو کې نوکرۍ کوي، هغه بیا د کباړ بوجې ګرځوي، هغه بیا سوال کوي، د هغه د تعلیم عمر برباد شي، هغه چرسو او آیس طرف ته لاړ شي، هغه د غلطو ښکارونو لاسونو ښکار شي. زه به په اخره کې دغه بیا درخواست وکړم جرګمارو ته هم سوال کوم چې جرګمارو تاسو ډېر لوی خلک یې، راپاسې او په دې وطن باندې دا شخړې حل کړي. پولیس ته هم دا یو سوال کوم چې د خدای او د رسول خاطر وکړي، لږ غونده خپل کردار ادا کړي، لږ غونده کې د انصاف طرف ته لاړ شي. د کلچر چې کوم دلته د پیسو کلچر دی، د 25-75 کلچر دی، د سفارش کلچر دی، د دې څیزونو طرف نه تاسو هم لږ غونده کې واوړئ، لږ خپل کردار په دې معاشره کې ادا کړئ د کم دپاره چې تاسو یې. عدالتونو ته زه خبره نشم کولی، خو دا به ورته خامخا ووایم وکیلانو صاحبانو ته یا عدالت ته یا جج ته چې تاسو هم خلک دومره مه ذلیله کوئ چې هغه خلکو بروسه مو د خپل عدالت نه اوچته کړې ده، د وکیلانو نه بروسه اوچته شوې ده، د عدالتونو نه اوچته شوې ده، انصاف نه اوچته شوې، هغه وي نه میلاویږي دلته انصاف. زه به 10 کاله 20 کاله کیس وکړم خو ماته زما حق نه میلاویږي، 10 کاله به 15 کاله به زه راشم خو ماته به دا پته ونه لګي چې زه ګناهګار یم که زه بېګناه یم. نو زما دا وړه خوله دې ټولو خلکو ته سوال کوي چې د خدای او د رسول خاطر وکړي. ټول خلک په خپل خپل ځان باندې پوه شي د چا چې په معاشره کې کم قسم کار دی، کمې کردار دی، کمې طریقه ده او کمې ډیوټۍ او ذمهدارۍ له الله پیدا کړې او الله ورله کوم صلاحیتونه ورکړي دي هغه به روی کار راوستل غواړي او دا خپل نوی نسل، دا خپل ځوان دا د ټوپک نه ساتل غواړي، دا خپلې میندې نورې نه جړو، دا خپلې خویندې نورې نه بې صادره کوو، دا خپلې ښځې نورې نه زیرو، دا خپل بچي نور نه بې پلاره کوو. زما دغه یو څو خبرې وې، ستاسو د ټولو ډېره زیاته مهرباني، شکریه، جزاک الله.